मोहम्मद की सीरत एक मिसाल बदलती है उम्मत का हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ग्रानो कदरमनो ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د رب العالمین نه دغه دعا کوم چې الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته د دنیا او د آخرت خوشحاله او کامیابی را نصیب کړي. قدرمنو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو کې مونږ او تاسو ته د جنت د حاصلولو ترغیب راکړی شوی دی. قرآن هم مونږ ته دا ترغیب راکوي چې تاسو د آخرت تیاری وکړئ، د دې له وجې نه چې تاسو ته الله پاک جنت درکړي او د جهنم نه تاسو رب العالمین وساتي. او دغه شان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مونږ ته د جنت د حاصلولو ترغیب راکوي. قدرمنو، په دنیا کې ډیر اعمال داسې دي که یو انسان هغه اعمال خپل کی ډیر په اسانه به الله پاک دته جنت ور نصیب کی. په دغه اعمالو کې چې د کومې له وجې انسان جنت ته به داخلیږي، یو عمل د چا نه سوال نه کول دی. معاشره کې زمونږ د اکثرو خلکو دا یو روش او طریقه جوړه شوې ده چې لږ هم ضرورتمند شي نو هغه بل چاته لاس نیسي او سوال کوي، حالان کې د دې سوال شریعت ډیر لرې لرې پورې ګوره اجازت نه ورکوي. که یو سړی انتهایی مجبوره شي او دی بیا سوال وکړي، زه یو حده پورې د دې اجازت شته دی، خو عام طور په لږه لږه خبره کې د چانه تمه کول او د چانه سوال کول او د چانه یو څیز غوښتل دا شریعت کې ډیر ناخوښه کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال کولو په بدوالي باندې صحابو ته ډیرې خبرې وکړي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د نبی علیہ السلام هغه خبرې دومره په ذهن باندې واغشتي چې بیا به یو جایز سوال مغی د یو بل نه نکو. مثال په طور کتابونو لیکلي یو صحابي په لار باندې روانو او په سورلۍ باندې ناستو، خو د هغه نه د سورلۍ د تیزولو هغه چابک لاندې ولوېده. خوا کې ورسره بل صحابي و، د هغه ته داسې ونه وي چې دا چابک راکښ کښته در ولوېده، بلکې سورلي یې ودروله، ډېر په مشکله د هغې نه راکوش و، هغه چابک یې راواغسته. صحابي ورته چې ما ته به دې ویلي ما به در کړي، هغه وی چې مونږ نبی علیہ السلام د سوال نه ساتلی یو. اگر چې په بعضې داسې څیزونو کې اجازت شته چې ته چاته ووایې دا پلاني څیز راله راکه، هغه سره خوا کې تا نه لري، خو دا مې تاسو ته د صحابو هغه عادت شریفه او عادت ښکلی عادت وښوده چې هغوی به د نبی علیہ السلام په خبرو دومره عمل کو چې بیا به د یو جایز سیز هم یو ملګري ته سوال نه کو. اوس معاشره کې په لږه لږه خبره یو سړی لږ شان مجبوره شو نو هغه سوال ته لاس واچي. بلکې زه به تاسو ته ووایم په معاشره کې بعضې خلکه مونږ عادت شوي سوالګر ولیدل، ډېر په ښه مطلب پوسټونو باندې او عهدو باندې هغې خلکو نه سوال کوي. زما د خپلې تجربې لاندې داسې خلک راغلي دي چې یو مشر سړی وي، د هغه بچي په ډېرو ښه عهدو باندې وي او هغه لګیا یې سوال کوي. بیا موږ د هغه نه تپوس وکړه چې کله بیخي دا څه معلومات یې شو چې تاسو ولې داسې کوئ؟ ویل بچي دا مې عادت جوړ شوی دی، الن کې زه چې څومره په سوال ګټم د هغې نه زیاتې ماله زما بچي راکوي، خو بس دا مې عادت جوړ شوی. نو داسې د نارینه او د بعضې زنانو عادت جوړ شوي په لږه لږه خبره باندې سوال کوي. دا ډېر بد څیز دی، سوال نه دی کول پکار. جنت ته د داخلېدو په اسبابو کې یو سبب دا هم دی چې کوم سړی په دنیا کې چانه سوال نه کوي، نو دغه سړي ته نبی علیہ السلام د جنت ته داخلېدو ذمواري اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوږد حدیث دی، حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه
د نبی علیه السلام نه نقل کړی چې دا د نبی علیه السلام غلام و. هغه فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمیل من تکفل لی الله یسأل الناس شیئا فاتکفل له بالجنه، که څوک ماته د دې خبرې ضمانت راکړي چې دی به د خلکو نه بغیر د ضرورت نه څه سوال نه کوي، زه به هغه ته د جنت ضمانت ورکړم. مطلب چې سوال نه کې نو دا یو داسې عمل دی چې تا به الله پاک د دې له وجې نه جنت ته داخل کړي. په هغه اعمالو کې چې سړی جنت ته داخلي یو عمل منځ کول دی. منځ دا په ارکان اسلام کې د ایمان نه وروسته د ټولو نه اول رکن دی چې دا د دې اهمیت طرف ته اشاره ده. کم سړی چې پابندۍ سره منځ کوي داسې کس دپاره په قرآن مجید او احادیث مبارکو کې د جنت وعده کړې شوې ده. د قرآن مجید بعضې آیاتونه په قرآن کې ډیر داسې آیاتونه دي والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. هغه خلک چې د خپلو منځونو حفاظت کوي همدغه خلک به جنت ته داخلیږي او دا به عزتمن خلک وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین یو وینا نقل کوي، حدیث قدسی ذکر کوي، انی فرضت علی امتک 5 صلوات وعهدت عندي عهدا انه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنه ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. رسول الله مبارک فرمایي چې رب العالمین دا خبره فرمایلې ده چې ای پیغمبره ما ستا په امت باندې 5 منځونه فرض کړي دي او دا ما په خپل ذمه باندې دا خبره اغشتې ده چې څوک ما ته په داسې حالت کې راشي چې هغه د دې 5 منځونو په خپل وخت د ادا کولو حفاظت او اهتمام کړی دی داسې کس به زه جنت ته داخلوم. او چا چې د دې منځونو حفاظت نه دی کړی نو ما باندې د دې خلکو هیڅ قسمه ذمه داري نشته. مطلب زما خوښه ده چې زه یې معاف کوم او که سزا وله ورکوم. نو منځ داسې یو څیز دی چې سړی د دې خیال ساتي نو رب العالمین ذمه داري اخیستې د دغه انسان جنت ته د داخلولو. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي کم مسلمان چې په ښه طریقې سره اودس وکړي بیا پاس یو 2 رکعته داسې مونځ وکړي چې د زړه نه ښه په پوره په توجه باندې رب العالمین ته متوجه وي او دې مونځ وکړي نو د داسې کس دپاره نبی علیہ السلام فرمایي جنت واجبیږي. ترمذی شریف روایت دی. رسول الله مبارک د حجۃ الوداع په موقع باندې اوږده خطبه فرمایلې وه. په هغې کې څه الفاظ داسې و چې اتقوا الله ربکم، د الله نه ویریږئ، وصلوا خمسکم، 5 وخته مونځ وکړئ، وصوموا شهرکم، د رمضان روجې ونیسئ، وادوا زکات اموالکم، او د خپلو مالونو زکات ورکړئ، واطیعوا ذا امرکم، او د خپل امیر اطاعت وکړئ، نو تدخلوا جنت ربکم، تاسو به د خپل رب جنت ته داخل شي. نو دې کې وصلوا خمسکم، 5 منځونه وکړئ، نو تدخلوا جنت ربکم، د خپل رب جنت ته به داخل شي. د هر یو مانځه اهتمام پکار دی، د 5 واړو منځونو اهتمام پکار دی. په وړه وړه خبره مونږ خلک منځ نه پرېږدو او بیا ولا د خپلې سستۍ له وجې منځ نه کوو، بیا ولا عجیبه عجیبه بهانې ګورو. د الله پاک څه ضرورت دی چې مونږ د الله عبادت وکړو؟ یا بعضې خلک وي دا خو زما او د رب معامله ده، ستا دی کې څه کار دی؟ تا ته د دنیا یو سړی وي دا پلانې کار کوو دا پلانې مه کوه، نو تا ته چې د کم کار کولو حکم کوي او تا هغه نه کې او بیا مې هغه سره زما مینه ده او د هغه ما سره مینه ده، نو هغه به تا سره څنګه مینه وکړي چې ته د هغه حکم نه مانې او ښکاره د هغه حکم ماتې، نو هغه به تا سره څنګه مینه وکړي؟ د رب حکم ته نه مانې او بیا داسې حکم چې په سلګو کرتې په قرآن کې د هغې تذکره راغلی، مونځ وکړې، د مونځ حفاظت وکړې، مونځ ستاسو دپاره ضروري دی او بیا مې یو سړی نه کوي. مونږ خلک د منځونو خیال نه ساتو. قدرمنو د هر یو منځ خیال ساتل پکار دی، خو بیا په تیره د سهار منځ او د مازدیګر منځ ډیر زیات اهمیت لري. د دې په اړه د رسول الله مبارک په حدیثو کې د جنت ډیرې واضحه خوشخبرۍ راغلی دي. بخاری شریف روایت دی، نبی علیہ السلام فرمای من صلی البردین دخل الجنه، څوک چې د یخ وخت دواړه منځونه وکړي ابه جنت ته داخلیږي. شارحین د حدیث فرمای البردین نه مراد د سحر او
مازیګر مونځ دی چې کوم سړی د سحر او د مازیګر د مانځه خیال ساتي الله به جنت ته داخل کی. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو بل روایت دی، رسول الله مبارک ته یو بانډچی راغی، ورته عرض وکړه د الله پیغمبره دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه، ای د الله رسوله ماته یو داسې عمل وښیه چې زه د هغې په کولو سره جنت ته داخل شم. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل د الله عبادت کوه، د هغه سره هېڅوک مه شریکوه، فرض منځونه په پابندۍ باندې کوه، فرض زکات ورکوه او د رمضان روجې نیسه. بانډچي ورته وایي د الله پیغمبر والذي نفسي بیده لا ازید علی هذا، قسم مې دی په هغه ذات باندې د چا په قبضه کې چې زما سا ده، تا چې ما ته دا څه حکم وکړه دې باندې به زه هېڅ قسمه زیادت نه کوم، بس بالکل به ستا دا حکم منم، د خپل عقیدې به خیال ساتم، د الله عبادت به کوم، الله سره به څوک شریک نه ګرځوم، فرض منځونو پابندي به کوم، زکات به ورکوم او روژه به، بس بالکل به په دې زه ښه ټیک ټاک خیال ساتم. کله چې روان شو نبی علیه السلام صحابو ته وفرمیل من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا، که څوک دا تمنا لري چې هغه یو جنتي کس ته وګوري نو هغه دې بانډچي ته وګوري، ځکه دا جنتي دی. ولې؟ د پنځو منځونو د ادا کولو هغه وعده هغه وکړه، نور کارونه به کوم، پنځه منځونه به ادا کوم. نو چې د پنځو منځونو کولو وعده وکړه نو د پنځو منځونو حفاظت کولو سره انسان جنت ته داخلیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل که څوک غواړي چې جنتي سړی وینده ته دې وګوري، بس دا جنتي سړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمیل اکفلوا لی بست خصال واکفل لکم الجنه، تاسو ماته د شپږو څیزونو ضمانت راکړئ چې تاسو به د دې حفاظت کوئ، زه تاسو ته د جنت ضمانت درکوم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ورته ووی چې ما هي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله پیغمبر هغه شپږ څیزونه کم دي؟ ویل نبی علیه السلام مبارک راته وفرمیل الصلاة والزکاة والامانه والفرج والبطن واللسان. هغه شپږ څیزونه دا دي. نمبر 1 الصلاة، مونځ چې یو سړی به د مانځه حفاظت کوي، بس. دویم الزکاة، د زکات حفاظت به کوي. والامانه، دریم د امانت حفاظت، مونځ به په خپل ټیم کوي، پوره به کوي، زکات به ادا کوي په خپل مال کې، او الامانه د ذمہدارۍ به خیال ساتي چې څه درته حواله شوي دي د هغې به ښه پوره په پوره خیال ساتي. والفرج، او د خپل شرمګاه حفاظت به کوي، د زنا نه به ځان ساتي. والبطن، او د خپلې خېټې حفاظت به کوي، خپلې خېټې ته به حرام څیز نه ورچي، بې ځایه زیات خوراک به نه کوي. واللسان، او د ژبې حفاظت وکړي، په ژبه باندې به کنځل نه کوي، بدې ردې به نه وي، هغه الفاظ به نه وي د کمې په ذریعه چې د یو بل مسلمان زړه ته تکلیف رسي، د چا غیبت به نه کوي، دروغ به نه وي. چې کله دا خلک د دې شپږو څیزونو حفاظت وکړي، زه دغه خلکو ته ضمانت ورکوم چې دی به الله پاک جنت ته داخلي. نو د شپږو څیزونو ما ته تاسو ذمواري واخلئ او ضمانت راکړئ چې تاسو به د دې حفاظت کوئ، زه به تاسو ته د جنت ضمانت درکم. قدرمنو په دې کې یو مونځ دی چې د مانځه د حفاظت ذمہداري ته واخلي چې زه به منځونه کوم، بس نن نه وروسته به زه د خپلو منځونو خیال ساتم. نو د دې مونځ کولو له وجې تا سره نبی علیه السلام مبارک د جنت وعده کوي چې زه ذمہدار یم چې تا به الله پاک جنت ته داخلي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د یو قبیلې 2 کسان یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راللو د مسلمانان کېدو په نیت باندې چې یاره مونږ اسلام راوړو. دې دواړو کې یو کس دواړه مسلمانان یو کس لاړه جهاد لو، په جهاد کې شهید شو، او دویم کس چې نو هغه د هغه نه یو کال پس په خپل مرګ باندې وفات شو. نو طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا روستی کم کس وفات شو نو دا ما خوب کې ولید، دا کم چې یو کال پس وفات شو. څه ګورم چې دی جنت ته دا غړومبني صحابي نه مخکې ځي، کم صحابي چې شهید شوی په جهاد کې د هغه نه مخکې دی جنت ته لاړه. وایي زه ډېر زیات حیران شوم چې د شهید مرتبه خو ډېره اوچته ده، په کار خو دا و چې دا شهید اول جنت ته داخل شوی وي، بیا دا بل سړی داخل شوی وي.
نو زه په دې خبره ډیر حیران شوم چې دا وروسته کوم سړی په خپل مرګ وفات شو دا اول جنت ته لاړه او هغه شهید د ده نه وروسته لاړه جنت ته. دی وی چې کله سحر شو نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره تشریف فرماو. دی وی چې ما نبی علیہ السلام ته عرض وکړ. یو روایت کې راځي چې نه یو بل کس نبی علیہ السلام ته عرض وکړ. به هر حال خو د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړی شو دغه دوه صحابه مبارک چې یاره د الله پیغمبر هغه شهید وروسته لاړه او دا بل مخکې لاړه. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل الیس قد صام بعده رمضان. دې کې تعجب څه خبره نشته. تاسو نه کتل دا وروستنی چې کوم وفات شو په خپل مرګ باندې نو د ده درجه د اړومبني نه اوچته ده. ولې تاسو نه کتل چې د یو کال روجي ونیوي که نه هغې کې خو هغه قسمت نو خو وفات شو خو د هغه نه پاتې شوي. بیا وصله 6000 رکعت او بیا دې سړي تقریبا 6000 رکعته مونځ هم د هغه نه زیات وکړ. یو کال ژوندي و د دې یو کال مونځونه یې وکړل دا تقریبا 6000 رکعته مونځ شو د هم د هغه نه زیات شو. او کذا و کذا رکعتا صلات سنت یا دغه شان دومره رکعتونه د کال د هغه نه زیات ونه کړل نو د ده عبادت د هغه نه زیات شو. نو چې عبادت د ده د هغه نه زیات شو د ده درجه هم د هغه نه اوچته شوه. قدرمنو دا روایت صاحب د ابن ماجه او داسې نورو د احادیثو کتابونو ډیر په تفصیل سره ذکر کړی دی. د هغې په آخره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ هم ذکر کړي چې نبی علیه السلام صحابه ته وفرمایل فلما بینهما ابعد ما بین السماوات والارض. کله چې د دویم کس د اول د شهادت نه وروسته یو کال روجي ونیوي یو کال یې سجدې وکړې نو بیا خو د دې دواړو په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق شو. نو قدرمنو مونځ کول خلاصه دا ده چې مونځ کول دا داسې یو عبادت دی چې د دې له وجې انسان جنت ته داخلیږي او په جنت کې مرتبې موچتېږي. تاسو دا خبره په دې روایت کې واورېده چې د دویم کس د ډیرو روجو د ډیرو منځونو د وجې نه د شهادت چې کوم مرتبه یو سړي حاصله کړې وه د هغه نه مخکې د جنت ته داخل شو. نو معلومه شوه چې مونځ څومره ستا په قسمت کې راغی. نن تا سره ژوند دی سبا به تا سره ژوند نی. نن در سره صحت دی سبا به در سره صحت نی. د هغه چا نه تپوس وکړه کوم خلک چې په کټونو باندې پراته دي او هغوی پاسېدی نشي چې هغوی مونځ وکړي هغوی به ډېر ارمان کوي چې یاره زما دا صحت ښه وی او ما په ولاړه باندې مونځ کړی وي زه جومات ته مانځه تللی وي. خو ولې کوم خلک چې په خپل صحت باندې روغ دي هغوی سره دا فکر نشته دی چې هغوی بهر لاړ شي او په جمع باندې مونځ وکړي. بیا به دې سره احساس پیدا شي خو چې کله دی د بهر وتلو نه کنډم شي لاړ شه په اوران هدیره کې د دغه پرتو خلکو نه تپوس وکړه چې هغوی په دنیا کې د عبادت کولو څومره ارمانجن دي په دې وخت کې. خو کاش چې هغوی د قبر دا دروازه کلاولې شوې او بهر راتلی شوې د قرآن مجید هغه کوم ارمان چې کافران به کوي هغه تاسو نه دی لوستلی چې یاره مونږ یو ځل بیا دی دنیا ته لاړې نو الله مونږ تا سره وعده ده چې مونږ به ستا عبادت کوو ستا مخالفت به نه کوو. دا خو فطرتي او منلې شوې خبره ده چې یو ځل په انسان باندې موقع تېره شي نو بیا دی وروسته لاسونه م وروړي چې کاش ما سره موقع وې ما به دا کړی وی. مسلمانه نن تا سره موقع ده نن تا سره ژوند دی ته ژوندی یې ستا صحت روغ دی ته جومات ته وتې شي ته په مصله باندې ودرېدې شي ته د کور نه بهر وتې شي سبا به تا ته د قبر د دغه خطرناک کور او د دغه همیشګی کور د دې دروازې به تا ته بندې شي. ته به وینې هر څه چې یاره کاش ما د دنیا دا ژوند دا داسې په غفلت کې نه وی تېر کړی. نن تا سره موقع ده راپاسه د دې وخت نه فایده واخله. وګوره نن زه هر څه کولی شم سبا په ما داسې او دا به راځي خامخا که د چا زړه غواړي او که نه غواړي دا په انسان خامخا به دغه وخت راځي چې بیا به دې ارمان کوي چې کاش زه روغ وي. دا ځواني دا په انسان همیشه نه وي. دا روغ صحت دا په انسان همیشه نه وي. دا د لږ وخت دپاره تاله درکړی شوي چې الله ستا امتحان کوي. دغه وخت چې کله پوره شي الله به دا تا نه واخلي بیا به تا ارمانجن شي چې کاش ما سره وخت وي. خو ولې نن در سره وخت شته دی
هغه خلک په قبر کې پراته دي ارمان کوي، تا ته د ارمان کولو لا وخت نشته دی، ته لا اوس هم خپل کار کولی شي، خو چې وکړي دا غفلت چې نن تا باندې کم د پاسه سور دی، د دې دپاره به ته سبا له بیا ارمان کې د خپلو منځونو حفاظت وکړې، د هغه اعمالو حفاظت وکړې په کومو اعمالو باندې چې رب العالمین او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا سره د جنت د تلو وعده کوي. د هغه اعمالو نه ځان وساتئ، کوم اعمال چې جهنم د تلو سبب ګرځي. الله دې مونږ او تاسو د جهنم نه وساتي او الله دې جنت الفردوس ته داخل کړي. به هر حال مونځ داسې یو عبادت دی چې د هغې له وجې انسان رب العالمین جنت ته داخلي، خو چې کله ته د مانځه حفاظت وکړي، دا مونځ په خپل وخت باندې وکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو په صحابو تیر شو، نو نبی علیه السلام وفرمایل صحابو ته هل تدرون ما یقول ربکم عز وجل، زما صحابو تاسو پوهیږئ چې رب العالمین څه فرمایلی دي؟ صحابو عرض وکړه الله ورسوله اعلم، الله او د هغه پیغمبر ته پته ده. نبی علیه السلام وفرمایل چې 3 ځلې دا خبره وفرمایله چې تاسو ته پته لګي هل تدرون ما یقول ربکم عز وجل، تاسو ته پته شته چې الله څه فرمایي؟ صحابه وی الله ورسوله اعلم. د ډیر اهتمام د پاره دا خبره 3 ځله فرمایله چې ګوره زه کومه خبره کوم دا ډیره زیاته اهمه ده، دې ته توجه وکړئ. نو په 4م ځل نبی علیه السلام وفرمایل وعزتي وجلالي لا يصليها عبد لوقتها الا ادخلته الجنه. وی صحابه الله فرمای چې زما د په خپل ذات او په خپل عزت او په خپل جلال باندې قسم وي چې څوک د منځونو په خپل وخت باندې د ادا کولو اهتمام کوي، داسې کس به زه جنت ته داخل کم. الله فرمای ومن صلاها لغیر وقتها، اوس هغه خلک چې د مانځه خیال نه ساتي او بې وخته کوي یې نه کوي، نو ان شئت رحمته و ان شئت عذبته، بیا زما خوښه ده چې زه دې جنت ته داخل کم، خپل رحم پې وکم، فضل پې وکم، او که نه خپل قهر پې وکم او عذاب ولا ورکم. معلومه شوه الله پاک په خپل ذات باندې قسم خوري. قسم خلک په کومه خبره باندې خوري، او بیا رب چې قسم خوري هغه خبره ډیره زیاته اهم وي. نن بعضې خلکو وي مونځ شته او مونځ نشته، سنت شته او فرض شته او سنت نشته، تراویح شته او تراویح نشته. قدرمنو د خپلو ټولو منځونو اهتمام وکړئ، که هغه فرایض دي، که هغه نوافل دي، که هغه وتر دي، که هغه سنت دي، که هر څه دي. مونځ په عباداتو کې ګورئ ډیر عظیم عبادت دی. تا چېرته دا سوچ کړی چې زه دا مونځ کومه، دا زه څه کومه؟ دا ته ډیره لویه عاجزي کې. ګوره په دنیا کې یو څوک چاته ګورې سر نه ښکته کوي، سرونه قلم شي خو سر څوک ښکته نه کي. مونږ خپل رب ته سر ښکته کوو. دا رکوع چې مونږ کوو سر ورته ښکته کوو، عاجزي وکړو. او بیا د چاخپو کې سر غورځول دا څوک نه کوي. مونږ د رب د وړاندې دا تندې په ځمکه باندې کیدو. الله ته ډیره زیاته خوښوي چې کله انسان الله ته سجده ولګوي. نو دا ته الله ته سجده لګي او د خپل تندې او پوزه په ځمکه کیدي، ستا مقصد دا چې الله زه ډیر زیات عاجز یم، الله زه تا ته ډیر زیات عاجز یم، ته زمونږ عظیم معبود یې. نو دا مونځ چې مونږ کوو دا ډیر غټ کار دی، الله پاک په دې ډیر زیات خوشحالیږي. دا یو عام رسم مه ګڼئ چې راشو تندې کېده او پاس او زه 4 رکعت او 6 رکعت ومې کو، جومات ته لاړم او په مصله مې وکړو، په ولاړ او په ناسته خبره ختمه نه. دا یو رکعت چې ته کې، دا یو سجده چې ته کې، دا ډیر لوی کار کې. د قټیم کې سوچ کوه چې زه ډیر زیات عاجز یم، ځکه مې الله ته په ځمکه باندې دا تندې ایښلی دي. نو مونځ داسې یو عبادت دی چې د دې اهتمام کول پکار دي. د مسلم شریف روایت دی، یو صحابي دی وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام دی حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه، ویل زه هغه له ملاقات له لاړم، ما هغه سره ملاقات وکړ. نو ما هغه ته عرض وکړ چې اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه، ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه هغه عمل وکړم چې د هغې د وجې نه الله پاک ما جنت ته داخل کړي. دا د نبی علیه السلام غلام و، نبی علیه السلام سره یې وخت تیر کړی، بیا نبی علیه السلام آزاد کړی، د نبی علیه السلام احادیث ورته یاد و، د نبی علیه السلام اعمال یې کتلي. نو دی وی زه ورله لاړم، وی ما چې ما ته داسې یو عمل وښیي چې هغه زه کوم چې ما په الله جنت ته داخل کړي. نو ما ورته وی چې اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه، داسې یو عمل راته وښیه چې هغه زه کومه چې د هغې له وجې ما الله جنت ته داخل کړي.
وی حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه چې زما سوال واورېد نو وی خاموش شو. ما ورته بیا ووی چې ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه هغه کوم او ما په الله جنت ته داخل کړي. بیا خاموش شو. په دریم ځل مې ته بیا هم دغه پوښتنه وکړه. وی بیا راته هغه ووی چې ما دا سوال د نبی علیه السلام نه کړی و، نو هغې چې ما ته څه جواب را کړی نو ووره نبی علیه السلام نه چې ما دا سوال وکړه چې ما ته داسې عمل وښیه چې ما په الله جنت ته داخل کړي. نبی علیه السلام راته وفرمیل علیک بکثرة السجود لله، ډېرې ډېرې سجدې کوه الله پاک ته. فإنک لا تسجد لله سجدة الا رفعک الله بها درجة، ځکه چې ته الله پاک ته سجده کې نو د دې سجدې په وجه یوې سجدې سره الله پاک ستا درجې اوچتې کړي. وحط عنک بها خطیئة، او همدغه سجدې سره الله پاک ستا ګناهونه معاف کړي. قدرمنو دا یو تابعی حضرت معدان رحمه الله دی دغه صحابي سره ملو شوی. دی وی ما دا خبره د هغه نه واورېده نو بیا زه لاړم. وی بیا حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام صحابي هغه سره ملاقات وکړ. ما هغه نه هم دا سوال وکړ چې داسې یو عمل راته وښیه چې ما په الله پاک جنت ته داخل کړي چې هغه زه کوم. هغه هم راته همدقه جواب راکړه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې علیک بکثرة السجود لله، الله ته ډېرې ډېرې سجدې کوي، مطلب ډېر ډېر منځونه کوي، فرایض هم کوي، نوافل هم کوي، سنن هم کوي، او دغه شان وتر چې دی هغه هم کوي. بس مونځ کوي چې څومره ډېر ډېر کوي، دې سره به الله پاک ستاسو درجې اوچتوي او ستاسو ګناهونه به معاف کوي. نو قدرمنو خلاصه د خبرو دا شوه چې په هغه اعمالو کې یو عمل چې سړی جنت ته داخلي هغه دا دی چې کم سړی د خپل مانځه خیال ساتي. نو مونږ به د نورو اعمالو سره سره انشاءالله العزیز کوشش کوو چې مونږ د خپل منځونو حفاظت وکړو، د هغې خیال وساتو، په وړه وړه خبره مونځ نه پرېږدو، په وړه وړه خبره نوافل او سنن هم نه پرېږدو، د فرایضو هم اهتمام کوو. رب العالمین به مونږ او تاسو جنت ته داخل کړي. د پروګرام وخت پای ته رسي انشاءالله العزیز وړاندې به تاسو سره بیا په داسې پروګرامونو کې حاضري کیږي. تر بل پروګرام ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو لخوا اجازه اخلي چې هر ځای کې خاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله پامان. तेरी ज़ात में हर कमाल है, तेरा नूर बस बेमिसाल है. कुरान तेरा हिदायत की किताब, देता है हर मुश्किल का जवाब. मोहम्मद की सीरत एक मिसाल, बदलती है उम्मत का हाल.